کړ. دا لږ په یوه میاشت په پېښور کې پروت و او دا د کوره پې موږ لګولي دي. کله موټرسایکل خرڅ کړی، کله چانده کړی، کله سا کله څه. بس دغه جوړ غریبه خدای واغستو. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، عمران بنیری یم او دا وخت په د خانانو ډیری د لاندې د کوس کلي سره اوډیګرام کلي کې ناست یم. دا د میاګل کوم چې د نن نه 4 میاشتې مخکې تقریبا په ناوګۍ کې چا په چاړه والې و او د هغې نه بیا هغه وفات شوی و، مړ دی. دا د هغه ورور دی، روزي ګل نامه ده او دا د هغه میاګل بچی دی او دا د میاګل بوډۍ مور ده. دی یو خدا دغه کې چې یاره زمونږ د هغه ورور قاتلان دی ګرفتار کړی شي او موږ سره د انصاف وکړی شي. بله دا خبره چې دی دلته کې په پردی کوټه کې پاتې کېږي. دا لږ چې په خپله دی روزي ګل نه دی د ګوتو دی وي چې زه بیمار یم او دا واړه ورته د یتیمانان د میاګل نه هم پاتې شوي دي او والد صاحب هم د دې وفات دی او دا بوډۍ مور ورسره هم ده. نو د هغې باره کې هم خبرې کوي چې یاره موږ سره دی خلک لاس امداد وکړي. روزي ګل السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه وایې تاسو؟ بس زه دا وایم موجوده حکومت ته دا درخواست کوم چې زموږ سره انصاف وکړي. زموږ ورور 4 میاشتې مخکې قتل کړی شوی دی. د هغه بچي ما ته 2 پاتې دي. د رزق د خوراک ساک مسله زیاته ده، لکه غریبي ده. خپل راته متیمانان بچي پاتې دي. دا بوډۍ ورور مور مې ده. د دې نه علاوه ګټې وټې زما څوک نشته، لکه د خپل ځان نه علاوه زه د ګردو مریض یم. زه د موجوده حکومت ته دا درخواست کوم چې لکه زموږ سره د خدای د رضا لپاره انصاف وکړی شي بس. او که چا لاس او واس امداد کېږي نو موږ سره د پیسو امداد هم وکړی شي. نو بس موږ سره د پیسو امداد وکړي. موږ دلته په پردی کوټه کې پاتې کېږو، لکه موږ ته د رزق ډېر غټ مشکلات دي. او د دې نه علاوه دا خبره ده چې لکه بس زما ورور چې 4 میاشتې مخکې قتل کړی شوی دی نو د هغه تر ننه پورې لکه څه ونه کړی شو که نه. نو زه د موجوده حکومت دا درخواست کوم چې لکه ستاسو برای مهرباني زموږ د ورور قاتلان ګرفتار کړئ او دا به ستاسو په ما باندې غټه احسان وي. د دې نه علاوه کوټه هم پردی ده، نوره څه ځمکه یا څه دغه هم شته دي؟ نه ځمکه نشته، پردی ده جي، ټول هر څه پردي دي. او ته د ګردو څنګه بیمار یې، مزدوري نشي کولی؟ زه مزدوري خو چې ټیک یم چې کوم او چې ټیک نه یم نو داسې خاص دا ځای داسې دی چې دلته مزدوري میلویږي هم نه، لکه دی پسې بار تلي بار تله زه دا نشم کولی چې لکه پنډۍ ته یو ځای بل ځای ته چې دلته دا ماشومان بې موره بې پلاره ماشومان دي نو دي لکه خپه وي وروستو بیا یریږي او ګبراوي وي لکه هغه زوړ هغه یاره یې پړه کېده نو لکه دوی ته مشکلات د دوی د وجې زه بار نشم تللی. نو دوی له هم زه د مور خیال کوم هم ولا د پلار خیال کوم. مور مې بوډۍ ده نو هغه خپل ځان نشي سمبالولی. نو په دغې په وجه باندې لکه ما ته خپل یتیمانان هم پاتې دي 3 او لکه دا راته هم 2 پاتې شو. نو زه د دې په رزق تنګ نه یم خو چې میلوېږي نو دوی له به زه ورکوم که نه چې نه میلوېږي زه بیمار یم نو زه خو بیا خپله بیمار یم. ته یوازې او د مور د سره هم ده، د هغه واړه د سره هم دي او خپل واړه د سره هم دي؟ او دا ما سره یوازې دي دا کسان چې کوم تا یاد کړو او نور چې کوم دي زما نه بېل دي، هغوی نه د وړو پروا ساتي او نه زما پروا ساتي. مطلب خپل مې کور هم وران دی نو لکه خپل کور مې وران دی دغه بوډۍ مور ته پته مې که دې ګېډې وکړو وړو د هغې نه پسې ما له پخولی شو چې پخه به یې کړي که نه شو پخولی نو بس وږې تږي ناست. ستا خپل واړه؟ زما خپل واړه چې زما ټبر د نن 15 کاله مخکې وفات شوي و. خپله د رې وړو مور چې کوم وه زما کور وران دی او زما دا ډېره غټه مجبوري ده چې لکه د دې خپل پخول او ورس زما په خپل سر دي او زما د رې مور په سر دي. چې روټۍ چې څه دغه دی هغه ستا دا بوډۍ مور اوس کوي او دا کوي. بس زما نور وروڼه او وروندار رشتې خو هغوی ځانه جدا دي، هغوی ما ته د دې په پخولو باندې پړنده نیولې چې دغه خپل بچي د هغوی دغه دي لکه خپلو بچو خدمت نشي کولی. ماسي تاسو دې باره کې څه وایې؟ د زوی قاتلان دې لا نه دي ګرفتار او د نور څه مطالبه کوي؟ زه وایم چې د 4 میاشتې مخکې زمونږ هلک دغه شوی دی زما زوی و، هغه به زمونږ ډېر خیال ساتو. اوس هغه خدای واغسو نو د هغه قاتلان دې ونیوی شي. موږ په دې خبره ډېر خفه یو. یو بل له پیغور راکوي تاسو د ورور بدل نه موږ د بدل د اخیستو کم دی موږ غریبان او چا چرک ته شیشه نه شوی نه بدل به موږ څه واخلو. د هغه قاتلان دې ونیوی شي ګرفتار دي شي. زموږ سره دا حکومت انصاف دا حکومت ته موږ سره انصاف وکړي او دغه دې وکړي چې دا لکه په دې غمرادي ښکاره کړي چې
چې دا غریبانان دي وسې نه رسي. نو بله ورځ چې ته راغلی وې هلته کې زمونږ که رالې بره ناوګۍ ته 2-3 پیرې ته رالې ما وې زه به هلته کې درځم. ته هلته کې نور مطالبې کولې چې یاره موږ لرې مطلب خلک د دې وړو دپاره او د جامه پیزار او د چای روټۍ دې باره کې دغه څه مطالبه کوي؟ دغه مطالبه چې نو د دې وړو دپاره هم چې د غریبانان دي پلار یې نشته مور نشته چې دواړه غړي میراث دي او دکه زموږ لاس ته پته مري که موږ به له څه ورکړو ور به کړو ور نه کړو چې بس نار به ګرځي. نو موږ له د دې دپاره د دې دپاره د زموږ څه مقرر کړي چې دې غریبانان له ورکوي نو دا به په موږ غټه انسانیت یې ملازه وي. د حکومت نه دا مطالبه کوي چې دې دپاره د مقرر کړي. د دې نه علاوه په بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې یا په احساس پروګرام کې تاسو رجسټرډ یې پیسې درته میلاویږي؟ نه میلاویږي، موږ ته نه دي میلاو شوي، نه میلاویږي موږ ته. د دې نه علاوه نور څه داسې چا د سره لاس امداد څه کړی دی چې څه درکړي دي دله؟ یاره نه دي راکړي، نه دي راکړي، چا یې څه لاس امداد نه دی کړی. دا لږ یوه میاشت په پېښور کې پروت و او دا د کوره پې موږ لګولي دي، کله موټرسایکل خرڅ کړی، کله چانده کړی، کله څه کله څه، بس دغه جو و چې غریبه خدای واغستو. نو زموږ دا دیوالونه په پردۍ کوټه کې اوسو، په پردۍ کوټه کې پردی ده زموږ نه ده، خو د دې چې لاس امداد موږ سره وشي ټوله په چکړبو کې څه کالې ناست وو، کوټې را باندې بهیدلې دي، د راغورځېدو په دغه دي، خو دقسې جو دغه وه جو دغه شوي دي جو بس که څه لاس امداد کولی شئ چې وکئ او زموږ دغه خبرې دي. د څه لاس امداد د سره خلک وکړي؟ د چای روټۍ دپاره د سره لاس امداد وکړي که نغدې پیسې دله درکړي؟ څه چل دله وکړي؟ د پیسو امداد دې وکړي او دغه دی دغه دی چې خپل هم نشته، نه پټۍ شته نه کوټه شته، خو په پردو کې ناست یو، خو موږ څه چل موږ به کم پله ځو. خو دا حکومت ته دغه کوو چې خدای پاک ته څوک څه لاس امداد کولی شي چې ودې کړي. ملګرو د میاګل د رور کم چې قتل کړی شوی دی د نن نه تقریبا څه داسې 4 میاشتې مخکې ناوګۍ کې د شپې په خپل کور کې چا دننه په چاړه والې و او د هغې نه میاګل بیا پېښور کې ډېر وخت داخل و، دوی وله په قرضدار او په چندو په یو ته مینه ته او بل ته سوال کړی، په هغې ولې علاج کوو خو بس قسمت کې به نه وه، نور بیا په دنیا باندې رزق ختم و. نو میاګل وفات شو. د میاګل دا 2 بچي پاتې دي، یو دا دی او یو د ده نه بل کشر دی نه هغه پاتې شوي دي. دا د میاګل ورور دی نو هم په خپله بیمار دی او دی بوډۍ مور ده نو هم د څه کار روزګار او د دغه اوس نه ده چې مطلب چا کره څه کار مارو کړي او په هغې باندې څه پیسې میسې میلو شي او دغه وشي. نو دی حکومت ته یو خو دا مطالبه کوي چې زمونږ د رور او د زوی چې کوم قاتلان دي هغه د ګرفتار کړی شي او هغې له د کړي سزا ورکړی شي، او بله دا چې دی غریبانان دي په پردۍ کوټه کې اوسي، د چای روټۍ هم کار خراب دی، د جامه پیزار یې هم وس نه کېږي، اوس دغه یتیمانان ورته پاتې دي، دته خپل واړه هم دغسې پاتې دي، مور یې وفات شوې ده او دا د میاګل دا بل بچی هم اوس راغی نو دا ورته هم دغسې پاتې دي. نو دی خلکو ته هم دغه یو اپیل کوي چې یاره موږ سره دا خلک لاس امداد وکړي چې د دې د چای روټۍ د کپړه پیزار هغه خرچه پوره کېږي، ځکه چې دا روزي ګل په خپله وي چې زه هم د ګردو بیمار یم نو بهر مزدورۍ له نه شم وتی او دې ځای کې مزدوري داسې خاص شته دی نه، او زمینداره چې کومه کو نو په زمینداره کې راته هم 200 پیسې نه پاتې کېږي، ځکه چې پردي پټي دي، د اجارو پټي دي او پردی کوټې دي او کوټې هم وي چې بارانونو کې زموږ سسېدلي دي او د راغورځېدو وي، نو وي چې موږ سره د خلک لاس امداد وکړي. نمبر به موږ ورکو، تاسو دې سره په خپله هم رابطه کوی شئ، پته به هم تاسو ته موږ وښیو. نو که څوک هم دې سره لاس امداد کول غواړئ نو دا حالات د دې ستاسو مخې ته دي. دل به الله په امان.